ډېر محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه در کوم ان شاء الله. ډېره ښکلې وظیفه ده، ډېره مزیداره ده او ان شاء الله العزیز د هر قسم حاجت دپاره ده. ستاسو چې کوم حاجات دي هغه نه پوره کیږي، مشکلات دي هغه نه پوره کیږي، ان شاء الله هغه به الله جل شانه ډېر ښکلي ترتیب او ښکلي انداز سره پوره کړي. نو هر سړی دا غواړي چې موږ ته اسانه وظیفه وښودلی شي او چې کار هم کوي. صحیح شو که نه؟ ډاکټر دی هم ښه وي او دوی دی هم راته ښه ولیکلی کي که نه. اکثر موږ خپل بچي ښه ډاکټر له بوځو که نه او وایي چې ښه علاج د وکړی شي. نو محترم مسلمانانو وظیفې خو ټولې ښې دي، صحیح شوه، خو کوم چې دا علما دي که نه دا طبیبان دي زمونږ. لکه څنګه چې موږ ډاکټران دي که نه، نو دغه رنګې دا علما کوم چې حقاني علما دي محترم مسلمانانو هغه زمونږ طبیبان دي، هغه زمونږ روحاني معالج دي. نو هغوی موږ ته هغه څیزونه ښایي محترم مسلمانانو کوم کې چې زمونږ دنیا او د آخرت دواړه فایدې، یوازې د دنیا نه چې انشاءالله زموږ حاجاتو پوره شي بلکې د آخرت حاجات هم پوره کیږي. نو دا وظیفه انشاءالله ډېره بهترینه ده. دا وظیفه تاسو انشاءالله وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼه خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو هیوادونو کې ژوند کوي، مسافر دي، سعودي عرب کې دي، دوبۍ کې دي، امریکا کې دي، هر ځای کې چې دي زمونږ د زړه سرونه دي مسافر. الله تعالی د ټولو مسافرو له اوږده زندګي، د صحت، د عافیت، د خوشحالو نه ډکه وله ورکړي. الله تعالی د هر سیډ نه حفاظت د ټولو مسافرو کړي. الله د خپل وطن ته د ډېرو خیرونو سره د ډېرو خوشحالو سره راوستلی کړي. انشاءالله دا دعاګانې زمونږ ډېر د مسافر وروڼو ډېره سخته زندګي وي. لهذا هم سعودي عرب کې نو ما ته فتح ولګېده. مخکې خو موږ ډیمانډونه کوو چې موږ له موبایل راونه لګو، خرچه نه رالېږي، پیسې نه رالېږي. نو چې کله انسان په خپله د هغوی حالات وویني نو وړی پرې خفه شي چې زه دوی خدمت وکړم. لهذا د مسافرو لپاره به دعاګانې غواړو. محترم مسلمانانو، زموږ وظیفه ډېره بهترینه ده. احمد رسول الله، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګوره د دنیا د چا د مخابره ده، هغه یو شعر دی که نه، وی کو نوم د محمد نه پیدا، دا یو شعر دی که نه چې نوم د محمد نه پیدا وی نو پیدا کړی به خدای نه وی دا دنیا وی. به هر کیف دا خو د الله تعالی یو امتحان دی. د دنیا دا یو عارضي څیز د الله تعالی پیدا کړی، د آدم علیه السلام نه واله تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې، هغې نه واله تر قیامته پورې. نو دا یو عارضي زندګي ده. د دنیا د آخرت په اعتبار سره صرف 2.5 منټه زندګي ده، ځکه د آخرت یوه ورځ 50,000 کاله ده. صحیح شو که نه؟ 2005 سنه، 50,000 کاله د قیامت یوه ورځ ده. نو د هغې په اعتبار سره د دنیا زندګي 2.5 منټه شوه. 2.5 منټه دپاره موږ څومره محنت کوشش کوو او د ډېرې زندګۍ دپاره څومره موږ کوشش او محنت کوو. نو دا هر سړي په دې باندې سوچ وکړي که نه چې دنیا زندګي 2.5 منټه ده د آخرت په اعتبار سره، او د آخرت زندګي څونه ده؟ یو 50,000 کاله صرف د قیامت یوه ورځ ده. نو لهذا د 2.5 منټه زندګۍ دپاره موږ خواري دونه نه کوو چې څومره د آخرت د زندګۍ دپاره کوو. دغه طریقې سره انشاءالله دا کومه وظیفه چې زموږ ده نو دې کې به الله تعالی موږ له دنیا هم خیرونه راکوي او انشاءالله د آخرت خیرونه به هم راکوي. وظیفه ډېر علماء کرامو ذکر کړې هم ده، د کتابونو کې هم شته، داسې هم تاسو بیانونو کې اورېدلي، وظایفو کې هم اورېدلي. انشاءالله دا وظیفه وکړئ. لومبی ګوره خو دا ده چې یو انسان داسې وړوکی شان حاجت لري ارجنټ یا بل څه، هغې دپاره دې صرف دې 14 پیرې ووایي یا دې 80 پیرې ووایي. صحیح شوه؟ احمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره وایي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یقینا زه مدینې ته تللی وم که نه، مدینه کې دومره خوشحالي وه، دومره سکون، دومره فراحته زندګي او ښکلې هواګانې. صحیح شوه که نه؟ او د هغه ځای خلک هم ډېر ښکلي، یعنې په دین مین خلک دی او بهترین خلک دی. نو کوم چې بیا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه زمانه کې، نو هغه زمانه کې به څومره زبردسته خلک وو، چونکې خبره بل سیټ ته روانه ده. او بیا چې کله یو انسان د ډېر غټ حاجت لري نو 101 مرتبه احمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 101 پیره. انشاءالله دا دغه ترتیب سره راونیسئ
او ان شاء الله چې الله جل شانه بس تاسو حاجات پوره کړي، مشکلات هم آسان کړي. ان شاء الله زه خیالي پر ورځ دلته یم، بلکې ان شاء الله ولې عمرې ته هم بې اراده نه، ځکه زه په 19 ستمبر باندې ځم پاکستان ته د خیره سره. نو لا 15 ورځې 15-16 ورځې شته ان شاء الله. او به هر حال سبا نن مې د عمرې اراده ده ان شاء الله چې عمره وکړم. ان شاء الله تاسو ته ډېرې دعاګانې وکړم. او بل عمره مې د جمعې په ورځ اراده ده وځه ان شاء الله چې د جمعې په ورځ وکړم ان شاء الله. نو تاسو ته به ډېرې دعاګانې کوم. نومونه خو د بعضو خلکو راځي، د بعضو نه راځي، لہذا زه بغیر نومونو نه هم دعاګانې کوم چې الله زما وظایف څوک هم اوري، الله په کوم ملک کې هم دي، چېرته هم دي، الله ما ته د کوم قسمه دعاګانې ویلې الله ته په هغې خبیر یې، تعلیما بذات الصدور، الله په پټې سینو ته په راز باندې پوهې، الله د هغوی تمام حاجتونه پوره کړي. او ان شاء الله قسم بالله خبره ته کوم چې خانه کعبې مخکې په اخلاص سره کوم هم دعا وغوښتلی شي که نه، نو الله تعالی ضرور قبلي، خامخا یې قبلي. دا زما تجربه شوې، الحمدلله الله تعالی یې قبلوي. زه به تاسو دپاره د اخلاص او د محبت او دغه رنګې د هر قسم حاجت د پوره کېدو لپاره دعاګانې کوم، خاص د الله تعالی د رضا دپاره. داسې نه چې تاسو زما وظایف اورئ، زه ټولو مسلمانانو ته کوم ځکه په